السلام سره د خپلو صحابه په یو سفر باندې روان شو، په هجرت باندې روان شو، یو ځای ته سفر کړ او حضور علیه السلام سره نور صحابه کرام هم دي یو ځای ته ورسېدل. هلته خلکو خرید و فروخت کو، یو بازار ته ورسېدل. د حضور علیه السلام یو اوښ خوښ شو، اونټ چې ورته وایي اوښ یې خوښ شوله او هغه اوښ رنګ چې کوم دی نو هغه سور و. د حضور علیه السلام ډېر زیات خوښ شو. په عام روټین کې چې موږ تاسو بازار ته لاړ شو او په دوکان باندې نظر پروزي کوم څیز مو چې پکې خوښ شي ورشو د هغې پوښتنه وکړو او هغه د ځان سره واخلو. د حضور علیه السلام هغه اوښ خوښ شو، هغه کس ته راغی ورته وایي دا خو زما ډېر زیات خوښ شو، په ما باندې راخرڅ کړه. هغه وایي ولې نه خرڅ به یې کړم در باندې. نو حضور علیه السلام ورته وفرمایل وایي درنې اخلم خو زه خو د سودا په نیت باندې نه وم راوتلی، ما خو د ځان سره دا وعده یا دا اراده نه وه چې زه به لاړ شم او په بازار کې به سودا وکړم. نو ته چې څومره قیمت وایي دومره قیمت خو زما سره نشته دی او زه خو د سودا په نیت باندې نه یم راوتی، نو دا به څنګه طریقه کوي. حضور علیه السلام ورسره دا خبرې کوي لګیارې او دغه سودا ورسره کوي لګیارې. صحابه کرام هم ولاړ دي، یو څو د هغې نور ملګري هم ولاړ دي او دغه خبرې کوي. او په دې خبرو کې چې د چا دا اوښ و حضور علیه السلام ته وویل چې ځئ تاسو دا واخلئ او ما ته به زما پیسې بیا راورسوئ. هغه یې ورله ورکړ. حضور علیه السلام د هغه اوښ پړی ونیو او حضور علیه السلام روان شو. چې حضور علیه السلام روان شو ځای ته ورسېدل، هغه کسان په خپلو کې خبرې کوي لګیارې. ورته وویل تا دا کس پېژنده چې تا ورله په قرض باندې څیز ورکړ، موږ تاسو چې چاله په قرض څیز ورکړو هلکه یو ضامن پکې راکړه، هلکه شناختي کارت دې پرېږده، هلکه څوک راته داسې ذمه دار راکړه چې که ته رانه کې پیسې چې هغه راکړي. هغه ورته تا ته څوک ذمه دار واخېسته؟ وایي نه ما خو ته ورنهخېسته. نو پېژندو دې؟ وایي نه ما خو پېژندو نه. نو بیا دې ولې په قرض باندې ورکړه؟ هغه وایي ما سره چې خبرې کولې او د هغې د خولې مبارکې نه به خبرې راوتلې، وایي زه د هغې په خبرو کې دومره ورډوب شومه چې زما د ذهن نه دا خبره ووته چې درته زه ذمه دار دې نه واخلم. بل ملګري ته وایي وایي ښځه وي ما خو ورسره خبرې کولې، وایي تا به لږ ما ته ویلې که نه تا به لږ ورته ور یاد کړی وه چې څوک ضامن راکړه. ورته وایي وایي ما به چې د هغه چهرې ته کتل او د هغې مبارکو د چهرې نه به دا روشنایي او دا ښکلا به ترې تلله، وایي زه د هغه د مخ په حسن کې دومره ورډوب شومه وایي چې زما ذهن له دا خبره رانغله چې هلکه دا کس به موږ نه پېژنو ضامن دې راواخله. دا خبرې کولې یو ورته هلکه بس لاړه اوښ دې لاړه اوس به درله یاد دې شوي ویو یا نه. په دې کې یو بوډۍ راغله د خپلې خیمې نه اواز وکړه وایي پام کوئ چې څه د خولې نه ونه باسئ، که هغه درته پیسې راونړئ انا ضامنتون زه د هغې ضامنه یم، زه به درله د هغې قرض در کوم. هغه ورته زه شکر دی یو کس خو پیدا شو چې څوک یې پېژني. هغه بوډۍ یې راوسته وایي ته پېژنې دا څوک و دا کس؟ هغه ورته د الله په ذات مې قسمي والله یې پېژنم، په لومړي ځل باندې مې ولیده خو چې هغه د تاسو سره خبرې کولې سودا یې در سره کوله، ما د خپلې خیمې نه ورته کته چې د هغه د خبرو انداز څنګه و، هغه له چې الله په دې چهره کې کوم نورانیت اچولی و هغه د دروغجن انسان نه و، هغه چېرته کې د داسې انسان نه و چې د تاسو د مې قرض نه راوړه. نو حاضرینو زمونږ او ستاسو محبوب له الله ډېره ښکلا ورکړې، ډېر زیات چې کوم دی نو هغې مبارکو ته حسن او جمال ورکړی او بیا د حضور علیه السلام کمالات هغه چې کوم دی نو یو ځان له موضوع ده خو وخت مختصر دی، علما هم پاتې دي، مقررین هم پاتې دي. انشاءالله وخت سره به تاسو ته خپل مافظ ضمیر او د حضور علیه السلام